اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر اسف د یو نوې ویډیو سره او نن ویډیو د یو داسې کم ټرم باره کې ده چې هغه تقریبا تاسو په سوسایټۍ کې زه په کلینیک کې روزانه یا تاسو په کور کې یا په چمګاونډ کې یا په ملګرو کې به اورئ او هغه د الرجي. اکثر خلک تاسو اورئ چې ما ته الرجي ده او ما ته الرجي ده، نو هغه څه خلک الرجي او هغوی ورته الرجي وایي او څه بیماري بل سي او هغوی ورته الرجي وایي او یا ته اکثر ډاکټر هم چې علاج نه کېږي نو ډاکټر ورته وایي چې ستا الرجي ده، نو بس هغه ټول عمر هغې سره تېروي چې یو زما الرجي ده. نو نن به د الرجي باره کې پراپر خبره کوو چې الرجي د څه څیز د دې قسمونه څو دي او د دې نه به ځان څنګه بچ کوو او د دې علاج څه دی. نو الرجي بیسیکلی یو دې ته وایي سټوپیډیټي اف د باډي. سټوپیډیټي اف د باډي مطلب دا دی چې دا د وجود یو بې وقوفتیا ده. د وجود بې وقوفتیا دا ده چې کوم عام څیزي چې هغه تاله نقصان نه درکوي نو هغه وجود داسې والي چې ګنې دا نقصان دی نو دې ته وایي الرجي. مثال کے طور پر د څه خلکو د ډسک نه د څه خلکو د پالن نه د ګلونو د دې دغه نه د څه خلکو د دوړې نه الرجي. اوس هغه دوړه نقصان دی شی نه دی، خو د بعض خلکو وجود چې کوم ډیفنس میکانیزم دی، کوم مدافعتي نظام دی، هغه داسې ګډ کړي چې ګنې دا څیز نقصان دی. نو چې کله هم هغه څیز ته هغه مخې ته شي او هغه څیز د هغه وجود ته لړ شي، نو ما په ډېرو ویډیوګانو کې د انټي باډیز نوم اخیستی دی. هغه ستاسو د عام خلکو د پوهېدو خبره نه ده، خو چې کوم هم څیز وجود ته د بهر نه راشي نو په وجود کې چې زمونږ کم امیونټي سیسټم دی، کم مدافعتي نظام دی، نو هغه د هغې خلاف یو څیز جوړ کړي او هغې ته وایي انټي باډیز. نو کله چې هم دا الرجنز موږ ورته وایو، یا هغه ډسټ نه الرجي ده، یا هغه د سن نه الرجي ده، یا هغه چې کوم دی د پالنز نه الرجي ده، نو کله چې هم دا سړی یا دا انسان هغې ته مخې ته شي نو د ده په وجود کې اټومیټیکلي ډیفنس سیسټم د ده داسې والي چې دا څیز نقصان دی نو دا انټي باډیز جوړ کړي او دغه انټي باډیز نوم چې کوم دی نو هغه آی جي ای دی. دغه انټي باډیز د ده په وجود کې جوړېدل شروع شي ځکه چې د ده وجود سیسټم دا وایي چې دا څیز نقصان والا راغی او د دې ختمول پکار دي. نو د دې د وجې نه د دې انټي باډیز جوړېدو د وجې نه ده ته د الرجیک چې کوم کنډیشن دی، یا خارښت دی، یا د پوزې بهېدل دی، رانایټس دی، یا مختلف هغه درپړې په بنده باندې راوځي، نو هغه د دغې د وجې نه راوځي. اوس باډي خو ووایي چې یاره دا خطرناک څیز دی، خو هغه څیز په رښتیا کې خطرناک نه او دا آی جي ای جوړه کړي او آی جي ای په وجه چې کوم دی د انټي باډیز په وجه دغه سیمټم کېږي. نو الرجي یو وړه بیماري هم ده، عامه خبره هم ده، او سیویر الرجي، ډېر الرجي چې کوم سټیج دی چې د موږ انافایلکسس وو نو هغه یو خطرناکه بیماري هم ده، د هغې نه مرګ هم کېدی شي. اوس موږ راځو چې الرجي کنډیشنز کوم دي. نو کامن الرجي کنډیشن چې کوم دی هغه سکن انوالو کوي، چمړه انوالو کوي او تاسو خو ګورئ نو په چمړه باندې سره داغونه راوځي، یا ستاسو خارښ در باندې ډېر زیات ولګي، یا درپړې در باندې راوځي، یا ټوټل ستاسو سرمنه سره شي او خارښ شروع کړي، یا لازمي نه ده چې خارښ شروع کړي خو هغه سره شي او هغه د خپل نارمل ټیکسچر نه چې کوم دی نو لوک بدل کړي. دویمه خبره الرجي رانایټس ته. کامن خلکو ته زکام کېږي او موږ زکام د وایرس نه هم کېږي او زکام د الرجي نه هم کېږي، نو د ده پوزه بهېدل، د ده سترګې سرې کېدل، یا د ده باندې اوښ ټوخی راتلل، دا هم د الرجي یو قسم دی. نو دویمه الرجي چې کوم شوه هغه د پوزې او د خولې او د دې ځای شوه. اخیری چې کوم د دې سیویر سټیج دی دا خو وړې خبرې دي چې ستا سکن الرجي یا ستا چمړه سره کېږي، یا خارښ در باندې راځي، یا په تا باندې درپړې راوځي، یا ستا پوزه بهېږي، ټوخېږي، خو د دې سیویر کنډیشن د الرجي کېږي او هغې ته وایي انافایلکسس. بعض اوقات د الرجي دومره سیوا شي چې دا ستا مخ ونیسي، ستا د ژبه وپړسېږي، ستا د ساه نالی وپړسېږي او ستا د ساه اخیستو تکلیف پیدا شي او دغه ټایم کې بنده مرګ طرف ته هم تللی شي. دغه انافایلکسس کې لومبی څه چلو چې ستا بلډ پریشر ډېر زیات لو شي او تا له الټی درځي، زړه درته خراب شي. د هغې نه علاوه که چېرې ډاکټر ستا نبض وګوري نو انتهایي کمزورې نبضي او ډېر تیز نبضي او الټی لګېدل او بیا بېهوشي راتلل، دا هم د الرجي یو قسم دی. او چاته چې اکثر د میډیسن نه د دوایانو نه الرجي کېږي نو هغه دې طرف ته د تلو د هغې چانسز ډېر زیات دي. بیا
مین خبره دا ده چې یاره د دې وجوهات څه دي، څه وجې دي چې د هغې نه الرجي کېږي. نو د دې داسې څه یو وجه نشته د دې د وجې هم موږ د الرجي دا بیماري اکثر په بنده کې ډېر وخت تېر کړي چې بنده ته پته چې د دې یو وجه نه ده. د دې غټه وجه چې کوم ده نو هغه ایربان د هوا سره ریلیټډ څیزونه دي. هغه دوړه ډسټ کېدی شي، هغه چې کوم دی پالنز په د ګلونو ورځو کې د بهار په موسم کې د شړشم دا ګلونه ډېر زیات شي زموږ په ایریا علاقو کې، نو زیات تر خلکو ته په هغه ټایم کې هغه الرجیک سیمپټمز شروع شي. د دې نه علاوه څه خلکو ته د فود نه د خوراک نه الرجي کېږي. په خوراک کې مختلف څیزونه دي، خو د اګای نه، د ایګ نه او د نټس وغیره د ډرای فروټو نه الرجي ډېره خلکو ته کېږي. بیا هر کس ته د ډفرنټ خوراک نه الرجي کېدی شي. بیا انسیکټس بایټس دي، بعض اوقات یو وړوکی غوندې انسیکټ چې کوم دی هغه ماشه، میږې یا څه بل څه څیز ته وچیچي او د هغې نه ستا ټوټل وجود درپړی شي او په تا باندې سکن الرجي راشي. او اخري کې میډیسن دي. میډیسن الرجي لږ خطرناک څیز دی، نو کوشش دا پکار دی هر مریض له چې کوم هم میډیسن نه هغې ته الرجي، زیاتره خلکو ته د پین کیلر نه، د اورین وغیره نه الرجي کېږي. زیات خلکو ته چې کوم دی د انټي بایوټیک نه الرجي کېږي، د ایماکسل اګمنټین وغیره پې ښه نه راځي. نو دا لازم د دې خبرې تعین تاسو له پکار دی چې تاسو کوم میډیسن ته انټي الرجي کې. هغه ورځ ماله یو مریض راغلی و ډېر په بد حال باندې و، نو هغه ته د اورین نه الرجي شوې وه. نو دا بیا بنده ځان سره یاد ساتي او کله چې هم ډاکټر له ځي نو هغه ته لومړی خبره دا کوي په دوايي کې چې جی ګورې زما د پلانکي میډیسن نه الرجي ده، ما د هغه مه راکوئ. ځکه چې د میډیسن الرجي تاسو انافایلکسس ته بوتلی شي او د مرګ طرف ته هم تاسو بوتلی شي. بیا به راځو چېرې د دې نه بچاو څنګه ممکن دی. نو بچاو خو ته ساده دا ممکن دی چې څنګه دا ما ویلي چې دا سټوپیډیټي اف د باډي ده، دا د وجود بېوقوفتیا ده. نو د بېوقوفتیا نه به ځان څنګه بچ کړې چې دغه څیز نه به لرې پاتې کېږي. نو د دې مین چې کوم پریونشن دی بچاو دا دی چې ته دغه څیز نه ځان لرې کړي. ښه دغه څیز نه ځان لرې کولو دپاره چې د کوم نه تا ته الرجي ده، لومړی پکار دا دی چې تا ته د هغې پته ولګي چې دا څه څیز دی. نو هغه د ما په خیال اسانه خبره ده، هر انسان ته د خپل وجود پته لګي چې یاره ما په خوراک کې دا څیز کله وخوړه نو ما سره دا چل کېږي. هر انسان ته دا پته لګي چې یاره په بهار په موسم کې ما د الرجي کېږي، مطلب دا دی چې ستا د پالنز نه، د ګلونو نه او د دغې نه الرجي ده. هر انسان ته دا هم پته لګي چې زه کله دوړې کې کار وکړم ډېر زیات، یا په کور کې زنانه دي یا موږ بهر په روډ سایډ باندې ډېر وګرځو نو ما ته الرجي کېږي. نو لومړی تعین پکار دی چې کوم څیز نه تاسو ته الرجي ده، او دویم د دې ښکاره د دې بچاو دا دی چې دغه څیز نه ځان ساتل. بیا میډیسن دي، کامن انټي الرجیکس اویلیبل دي، مارکیټ کې هم اویلیبل دي. تاسو ډېر خلک هغه پېژنئ هم، ایویلوم خلک پیژنې، سیټریزین هم پیژنې، مختلف د الرجي ګولۍ بنده کاره پرتي او هغه خوري. د دې باره کې یو خبره دا وکړم چې دا خوراک لازم دی او ښه څیز دی، او د دې یو فایده دا ده چې دا ډېر وړه غوندې میډیسن دي. دا تاسو د کلونو دپاره هم خوړی شئ، څه نقصان به دله نه درکوي. نو که کوم خلک د صرف د هغې څیز نه ځان بچ کوي او ښه کېږي نو هم صحیح ده، او که داسې نه کېږي نو هغه د ورسره انټي الرجیک میډیسن ریګولرلي د شپې یو ګولۍ اچوي، نو د هغه دا الرجي به کمه او یا به پې نه راځي. بیا دا ده چې د دې ډایګنوزس څنګه کېږي. موږ ته به ډاکټر ته پته څنګه لګي چې د کس ته الرجي ده او که نه ده، او دا هم پته لګېدی شي چې ده ته د کوم څیز نه الرجي ده. نو د هغې لپاره موږ لومړی سکن ټیسټ کوو. سکن ټیسټ داسې چې مخکې د الرجي چې کوم ستا څیز نه ده هغه راوالي او هغه ستا په سرمنه کې په یو ځای باندې ستنه ولګوي. که هغه ځای کې موړه جوړه شوه نو مطلب دا دی چې دې څیز نه تا ته الرجي ده. دغه شان سټپ بای سټپ کامن چې کوم د الرجي څیزونه دي هغه په اسلام آباد کې یو سنټر هم شته دی، نو هغې کې هغه انجکشنز د هغه څیزونو لګوي او سرمنې ته ګوري او تا ته اخر کې دا پته ولګي چې یاره ما ته یا د هغې خوراک نه الرجي ده، یا ما ته د دوړې نه الرجي ده، یا ما ته د ګلونو نه الرجي ده، یا ما ته موسم چینج کېدو سره الرجي کېږي. نو سکن ټیسټ چې کوم دی هغه لومړی د دې د ډایګنوسس د معلومات لپاره پکار دی. بیا بلډ ټیسټ کې موږ امینوګلابولین لیول، آی جي ای لیول موږ ګورو چې یاره د آی جي ای څومره سیوا ده. نو که د آی جي ای سیوا نو د دې نه هم کنفرم کېږي چې دا الرجي ده. خو که تاسو دا معلومات غواړئ چې ما ته د څه نه الرجي ده نو هغه تا ته د آی جي ای نه پته نه لګي، دا خو صرف تا ته دا ووایي چې ستا الرجي ده، خو دا تا ته سپیسیفیک هغه څیز نه ښایي. هغه به تا ته د سکن ټیسټ نه پته لګي چې تا ته الرجي د څه نه ده. بیا راځو د دې علاج باره کې چې یاره د الرجي نه خلاصېدل شته یا نشته.
نو په زیات تر سیزونو کې د الرجی نه په دوايي خلاصېدل نشته ځکه چې تا لکم هم انټي الرجیک ډاکټر درکې د الرجی کوم دوايي درکې نو هغه د ټایم د پاره هغه په ټایم پتا باندې کار کوي هغه صرف ستا سیمټمز علامات چې کوم دي هغه کمولو د پاره هغه د الرجی ختمولو د پاره نه ځکه چې به وقفتیا ختميږي نه په وجود هغه همیشه لا هغه سیسته داسې ګوري چې را داګنه د بهر نه نقصان دي سیز راځي او هغه به اخر امونوګلوبولین آی جی جوړي او تا ته به سیمټمز کیږي خو انټي الرجیک په دې کې په علاماتو په کمولو کې ډېر غټ کنټرول لاولي که تاسو دا غسیز نه ځان بچ کړئ څنګه چې درته ما وویل دا ډېر زیات کنټرول لاولي بیا په انافایلکسس کې که چاته سیویر الرجي وشي نو هغه کې بیا صرف انټي الرجیک کار نه کوي هغه کې بیا موږ اپینفرین اډرینالین انجکشن لګاو هغه چې د چاخلو پړسیږي د ساه تکلیف ورته شروع شي الټای یا بېهوشتیا ورته راشي نو دا هغه دپاره دي اخري کې یو تھراپي دی رایسته ده په ماډرن میډیسن کې خو هغه دومره اوږده ده زما په خیال چې هغې ته هم زیاتره خلک غاړه نه ږدي او هغه صرف هغه مریضان کوي چې کوم ورته دا چانس ډېر چې دته به دا غټه بیماري ده انافایلکسس کېږي نو هغه د دې علاج طرف ته هم ځي نو هغې ته موږ امیون تھراپي وو امیون تھراپي راوتې ده انجکشن فارم کې هم ده او د ژبې لاندې د ګولۍ کې خودو هم یو تھراپي راوتې ده چې په هغې کې د کلونو دپاره دا انجکشن یا دا ګولۍ استعمال شي نو د هغه سیزو خلاف چې کوم دی بیا د آی جي انټي باډیز نه جوړېږي او هغه تا ته څه وایي نه نو دا زما په خیال د الرجي باره کې یو کمپلیټ معلومات شو زموږ زیاتره خلک دا کوېسچن کوي چې یاره زما الرجي ده دا به ختمېږي که نه نو زما په خیال له ما د دې ویډیو نه به ستاسو د هر سوال جواب تاسو ته ملاو شوی د الله په امان